محترمو د ژبې ورځ ده ژبه یعنې موږ چې څه وایو نو د انسان څومره تعلق کېدلی شي د دغې ژبې سره په هغه باندې زه لږ څه خبره کوم خو په الفاظ د کالونیلیزم د استعماریت کې اصل خبره دا موږ چې وایو د ژبې اهمیت یا د ژبه که نه وي ګوره په جدید دنیا کې یو قام چې خپل ژبه کلتور یا هر څه هم سیکیور کول غواړي د دغې دپاره یو نوی طرز جوړ شو هغه ته سټیټ ویل کېږي ریاست جرمنیانو ځان ته خپل ریاست سټیټ جوړ کړی دی که 10,000 کاله هم تیر شي نه به په جرمني ژبه د بلې ژبې الفاظ ورګډ شي نه به ورکه شي نه څوک ورکولی شي او نه په جرمن کې دا اجازت د چا پلار ته هم شته دی چې دا هلته په بله ژبه اخبارونه چلوه خلکو ته ټي وي ورکوه یا تعلیمات ورکوه نه د فرانس ژبه ورکېدلی شي نه د چین ورکېدلی شي نه د جاپان ورکېدلی شي نه د عربو ورکېدلی شي ولې جدید دنیا د خپل هر څه د سیکیور کولو دپاره جدید طرز خپل کړی دی نه یې څوک وسایل وړلی شي دا امکان لري چې د جاپان په وسایلو به هلته بل قام راټولي وي او هغه به یې خوري او هغه به د دوی نه د دوی په وسایلو خوندونه اخلي یا به یې چیرې یعنې د عربو ملکونه دي یا د یورپ ملکونه دي یا نور په دنیا کې قامونه دي چې ځان ته خپل هیوادونه جوړ کړي دي امکان تاسو وینئ چې هلته به څوک راځي او د دوی وسایل به خوري دا امکان نه پیدا کېږي د دوی نمایندګي ده همهغه قام چې څوک غواړي څوک یې خوښ وي هغو ته ورکوي هېڅوک دا جرأت نه شي کړلی چې بل قوت به راځي د دوی نمایندګي به بل څوک محترمو دا د آزاد قامونو یا د ټولو قامونو یو لار ده اوس دا تاریخ هم دی دا تجربه هم ده که چیرې پښتانه یو بل کتاب یې موندلی وي تر دې زیات عقل وي پکې چې د ټولې نړۍ انسانانو کوم د لویو تجرباتو د لویو وینې تویېدلو پس موندلی دی خو موږ ته دې وښیي چې موږ دا دلیلونه زده کړو چې څنګه بغیر یو ملي سټرکچر دلته د خپل ځان د خپلو وسایلو یا د خپل هر څه چې سره وجود سره تعلق لري د هغې سیکیورټي کېدی شي محترمو د غلام قانونو مسله څه ده دوی اختیار نه لري نو چې اختیار نه لري ظاهره خبره ده چې څوک په تا باندې حاوي شوی دی اختیار د خپل لاس کې دی که کومه ژبه درته پخوله دا اختیار د ده دی که ستا وسایل خپل خوړل که بل ته ورکول که هر څه کول دا اختیار د ده دی که ستا سیکیورټي یې کوله که یې نه کوله که یې وهلې که یې ورډولې که هر څه در باندې کړل دا اختیار ستا دی ولې ته څه حیثیت لرې په تا باندې د بل قام نور خلک راټول شوي دي هغه ستا خیرخوا څنګه دي په جدید دنیا کې زه حیران یم چې دومره پاگل قام به څوک وي چې هغه د خپل خاورې د مفاداتو نه بهر د بل قام د مفاداتو لپاره کارونه کوي نشي کېدلی نو لهذا دلته زه خبره که کومه د ژبې دا به زه د کالونایزرز د کالونایز چې د دغې په معنا کې څوک مستعمر دي څوک استعمار دی په دې کې کوم محترمو غلام قام خپل تعلیمي نصاب نشي سیټ کولی اوس زه چې کله غلامي راغله ستا ژبه بدله شوه یعنې چې پیرنګی و دلته انګلیش ژبه وه او اوس چې پنجابي استعمار دی نو اردو ژبه ده چې کله ستا ژبه لرې شوله پردۍ ژبه ده نو د دغې اثرات درته ښایم چې د ژوند په مختلفو شعبو به اثرات څه وي تعلیم دی پوهه چې ورته وایي اول خو یې ته زده کولی نه شي اول به ته یو ځل د ده ژبه زده کوې ځکه زموږ په ټولو اولسونو کې تر میټرک پره موږ اردو او بیا تر ماسټر پره انګریزي ژبه زده کوو هغه نه پس که چا ام فیل پی ایچ ډي وکړل په هغه کې پوهه زده کړله تر دې مخکې پوهه نه ده بلکې د ژبو زده کول دي که چیرې دغه تعلیم زموږ په مورنۍ ژبه کې وایي نو دا دی چې موږ ته تر پنځم شپږم پرایمري ټول دا وایي چې دا پنکه دا میز دا پلانکی دا پلانکی دا خو ما ته مور په 2 کاله کې را زده کړي دي
که په خپله ژبه وایي چې دا دی دا پرایمري سیکشن خو به بیخي د منځه تللو نور چې څومره هم سیټ اپ دی دا نه کېږي اول خو پوهېدل نه کېږي دویمه پردۍ ژبه چې کومه ده په دې کې چې کوم تا ته تعلیم ایجوکیشن درکول کېږي دا تا ته پردی ښکاري انټرسټ نه پیدا کېږي زړه نه لګي په هغه کې دلچسپي نه پیدا کېږي اوس پته نشته د ماشومان کوي که نه کوي پخوا چې موږ په سکول کې وو نو دا کار به ډېر کېده څوک به په نیمه چوټي پټ شول څوک به رانغلل څوک به په لاره کې ناست و زړه یې نه لګېدل د خلکو ولې انډرسټینډینګ چې د کوم شي نه وي تاسو ټول ځوانان یې سپین ږیري د ژوند تجربه خو به مو کله شوی وي هر هغه کتاب که یې ډېر څوک ښه درته یاد کړي چې نه پرې پوهېږي یعنې 15 پاڼې ته نه شي ویلی بیا خو چې پرې پوهېږي بیا په یوه ورځ کې 300 پاڼې هم ویلی شي نو چې ستا پوهه نشته دی دا ستا زړه نه لګي نو چې په علومو کې ستا زړه نه لګي نو ته د کوم پرمختګ چرته کوې په څه شي کوې دویمه خبره دا ده چې د یو بچي پوهه چې کومه ده دا هم په سکول کې ده خو په سکول کې دی 8 ګنټې وي 14 ګنټې دی په کور کې وي سکول کې ټوټل 6 ګنټې یا 8 ګنټې زیات نه زیات چې وي هم 8 ګنټې 14 ګنټې دی په کور کې دی اوس دلته په کور کې یو طرز دی هلته بل طرز دی هلته بله ژبه ده دلته بله ژبه د مور او پلار او د سکول په منځ کې هم ګپ دی خو انډرسټینډینګ نشته دی د یو بل نه سره پوهېږي نو د آزاد بیا د تربیت کې کمی راځي هغه د سکول طرز او د کور طرز دا د یو وخت پره د یو بل سره په کشمکش کې تیریږي د یو بل په ازدادو کې نو بیا هم دلته یو بیا ګپ پیدا کوي چې هغه زموږ پوهه نشي سر کولی د بل وطن د بلې خاورې ژبه چې ستا خاورې ته راغله دا ستا په اولسونو کې فاصلې زیاتېږي هر هغه څوک چې تعلیمونه یې کړي دي او هر هغه څوک کلیوال خلک چې بې تعلیمه دي دا د یو بل سره بیس نه کوي کوی هم نشي د بې تعلیمه خلکو په ذهن کې دا د پردو ژبو زده کړي خلک چې کوم دي چې دوی د یو بل سره په الفاظو نه پوهېږي په ټکو نه پوهېږي د یو بل سره په جملو نه پوهېږي نو دوی ته د هغه صحبت خوند نه ورکوي هغه تعلیم زده کړی سړي ته د کلیوالو خلکو صحبت خوند نه ورکوي دوی یو بل ته بل مخلوق ښکاري تعلیم یافته خلکو ته د بې تعلیمه خلک بل مخلوق ښکاري هغه بې تعلیمه به د تعلیم یافته پرې دومره ډرامې کوي که تاسو د کلیوالو خلک در وغږولو سمې ټوکې مسخرې پرې کوي نو دغه دا هم چې دا یو ګپ هم پیدا کوي چې ستا په خپله خو که چیرې په خپله ژبه کې وایي نو تعلیم یافته خو ډېر ښه خلک دی هغه په اسانه خپل خلک پوهولی شول خو هلته خو د بلې ژبې ټکي دي توري دي چې په هغه دی پوهېږي نه دا مسخرې او دا ګپ جوړ شي نو چې څنګه د فاصلې جوړې شولې دلته تعلیم یافته خلک څوک دي یو دوی پوه هم دي او هنرمند هم دي یعنې هغه به ډاکټر وي هغه به انجینر جوړېږي هغه به فلسفي وي نو د دوی هلته بیا زړه نه لګي په کلي کې دلته دی نقل مکاني کوي دی ځي د هغې سوسایټي د هغې ټاون د هغې نوي جوړ شوي یعنې دا چې کوم تعمیرات دي چې هلته داسې خلک اوسېږي چې دوی ورسره پوهېدلی شي دی ځي نو چې دی څنګه لاړلو ستا سوسایټي چې کومه ده ستا معاشره چې کومه ده هغه پاتې شوه او د جمود شکار شوه په هغه جمود شوه ودرېدله په ځای ځکه ودرېدله چې یو معاشره ته چې هنر نه راځي او پوهه نه راځي دا به په مخ څنګه تللی شي ډاکټر صاحب دا جمود دی نو مسله دا ده چې دا جمود راشي همدغه جمود جدت ختم کړي جدت باندې پوهېږئ انساني ژوند په جدت قایم دی زه یوازې د چوکې مثال درکومه څوک ټرایي وکړئ پخوا به یو ځای موبایلونه و 11 10 11 12 چاته به یاد وي دلته ته په نن وخت کې واخله او په کور کې نوی واخله ورور ته ورکړه واپس به در وګوري ډېر به خفه هم شي چې تاسو څنګه د دې لایق وشمارل ولې
دا موبایلونه اوس جدید شوي دي هغه دور سیټ اپ نه کېږي په جدید دنیا کې نو چې جدت نه وي ستا پخوانی د خپل چې کوم هنر دی هغه دې هم ختم شو معاشه دې بیا د جمود سره مثال درکوم زمونږ په خاوره کې مونږ به ته پیزي وایو لکه پوزی دا پراډکټ زمونږ د سوسایټي و زه په وزیرستان کې اوس هم داسې ډاکټران پیژنم چې په کور کې به مور او پلار او خویندې پوزي ورته جوړول په هغه پیسې په د تعلیم کولو زمونږ د روزګار و خو چونکې زمونږ د هنر او د علم نه بېخبره و نور دنیا د هغې نه خبردار و هغې په د ناستي دپاره قالین او جدید شیان راوړل چې هغه په مارکیټ کې په اسانه اخیستل کېدل موږ یې جدت نشو کولی زه درته وایم دلته موږ ورته ګونګړي وایو د غنم چې ګوندي جوار دا به یې په اوبو کې څه دا کړل پخوا تاسو ته به یاد وي دومره هغه به یې کړل بیا به یې داسې په خاوه بده ورځ باندې سیټ کولم ولې ورک شول هغه خوراکونه ځکه ورک شول چې د نورې دنیا جدت او ساینسي توګه باندې دوی خپل خوراکونه په مخ یوړل موږ هم د هغې نه متاثر شول مارکېټ د ده د یوس د ده سامان به خرڅېږي موږ دومره هنر دومره پوهه نه لرله چې په خوراکونو کې مو جدت راوستی وی نور هغه څیزونه مو ور اچولي وی چې په هغې باندې د جدید نسلونو کار کېدلی شوق او ټیسټ یې ورسره سیټ کېدلی دا اسې وړه وړه مثالونه زه درکومه زه پوهېږم دلته ډېر پوه خلک ناست دي دا تکلیف زه وایم که زموږ عام پښتانه چې هغه موږ ورته لاندې طبقه زه خو لاندې طبقه نه ورته وایم خو د ساینس په اصولو کې چې ورته ویل شي چې غریبه طبقه ده چې هغه هم پرې پوه وي په دې هر څه محترمو هنر د هم پر هنر سره ستا کاروبار هم ختم شو نو چې څنګه ستا لوکل کاروبار نشته دا پیدا کوي مهنګایي هر د بل وطن شی چې تر تا پورې رسېږي هغه په هغه ځای کې دومره قیمت نه لري چې تر تا پورې رسېږي دا ډېر قیمت لري نو ستا لوکل سیټ اپ ټوټل ختم شو ته به په نورو کامونو انحصار کې او دا د کوم ځای نه راغله دا د دغې ژبې کې تعلیم ونه چې موږ پوهېدلي وای موږ هنر او پوهه په پردو ژبو کې کوله اوس که زما د وطن یو هنرمند جوړ هم شو هغه به د پردیو فیبریکا د دنیا د نورو کامونو چې کوم پراډکټس دي دی د هغو علومو ماهر جوړېږي او هغه به پر مخ وړي نو معاشه دی چې ستا سوسایټي په مخ څنګه ځي محترمو دا ډېر بیسک بنیادي اوس هم زموږ ژبې دومره سره خرابه شوي دي چې یو تقریر هم چې 5 منټه کوې هم نه شي په خپله ژبه کې سره پوره کولی وجه بیا د اختیار راځي که زما نصاب په پښتو ژبه کې وای که زما واکداران زما دا کام خپل خیرخواه خلک وای نو بیا هم آسانه وه ماته موږ وایو مور ته احترام نو د مور ژبه ته هم احترام د مور وطن ته هم احترام نو مور ته احترام په ازادي کې کېږي په غلامۍ کې نه کېږي مور ته احترام په غلامۍ کې به مور هم جاړي ته به هم جاړي نو محترمو دغه د بلې خاورې ژبې د بلې خاورې افکار راوړي او تعلیمونه هم راوړي دا په روایاتو کې منفي ارتقایي عمل جوړوي هر معاشره هر سوسایټي د وخت د بدلیدو سره د نویو تقاضو په خاطر د نوي فکرونو او د نوي ژوند سره مخ کېږي دا ته وایي یعنې ارتقایي قدرتي ارتقایي عمل دا نیچرل کېږي نیچرل ایولوشن پروسس خو زموږ په خاوره باندې هغه کېدلی ځکه نشي چې یو خو پردۍ ژبې دي بل اختیار د پردو خلکو په لاس کې دی زه یو نن مثال درکوم دا د 1998 یو خبره ده چې په قبایلي سیمو کې د سکولونو مقابله شروع شوه او د تعلیم په طرف باندې توجه زیاته شوله دا نیچرل کېدل قدرتي اچانک هلته طالبانایزیشن جوړېږي هلته یو داسې فکر یو داسې شکل جوړېږي چې هغه بیرته د زموږ کوم نیچرل ارتقایي عمل کې ده هغه د یو بل عمل سره مخ کېږي افغانستان هم چې هر ځل د یو ځای ته رسېدلو ته رسېږي هغه بیا د مسکرېدو سره مخ شي
داسې طریقه سره زه یو بل مثال درکوم چې زمونږ یا د قدرتي عمل چې کوم دی چې هر کام ورسره لږ په مخ فارورډ کېږي او مونږ یې متل کړي یو نسي پېښور ښار تقریبا ټولو به لیدلی وي دا ښار د پښتون قام د ضرورتونو هم د علاج هم او د روزګار سبب جوړېدو نیچرلي قدرتي خو بیا څه کېږي بیا کېږي دا زه د موټروې نه یم خلاف زه وایم هر ځای جوړې شي د سوات نه یوه جوړېږي اسلام آباد ته موټروې د ډي خان بنو د دغو سیمو نه هم جوړېږي د پېښور روډونه کنډر کنډر پرېږدي اندرون ښار چې کوم دی په کاروبار کمیږي بیرون په ښار کې ټولو د نشو اډې جوړېږي چې یو معذب انسان هلته تللی نشي پوره یو ښار تفکیکي لګیا دی چا ورته فکر نه دا صرف زه د قدرتي ارتقایي عمل بیانوم چې هغه څنګه دوی یعنې په یو طریقه سره په یو منصوبه سره بیا د منځه یوسي اوس د صوابۍ خلک د سوات داسې د ډېر هغه چې پېښور ته ځي تر هغې ورته اسلام آباد ډېر ایزي پرېوځي د ډي خان د لکي مروت د وزیرستانونو خلک ته هم اوس هم چې مونږ ځو د پېښور په لار نه په هغه لار ځو نو چې ته مریض یو 10 کیلومتره کې ډاکټر دی یو په اویا کې بیا هلته روډ شته 10 کیلومتره والا ټول کچا روډ دی نو کچا روډ باندې مریض خرابولی نه شي هویه ته وایي دا مقصد د ژبو په حواله سره مې بل درس ته یوړ خو دا صرف زه د ارتقایي عمل چې په هغه باندې قانون خپل د ضرورتونو مطابق او د نویو حالاتو مطابق د یو نوي عمل سره مخ کېږي او قدرتي کېږي موږ ته هغه قدرتي عمل هم بیا منځته نه راغی او د دې منفي ارتقایي عمل هېڅ ادراک ځکه نشي کېدلی چې دا ټول سیټاپ هغه ذهنونه کوي چې هغه نه ستا د ژبې نه ستا د کلتور او نه ستا د مفاداتو محافظ دي او د ده سره نزدیک زما د وطن یو فرد کې هم یو وګړی کېناستلو هغه وګړی ځکه زما دفاع نشي کولی چې ټول عمر چې د پردو تعلیمونه وکړي پردې ژبې زده کړي نو هغه به دفاع څنګه کوي نو لهذا خبره مې په دې پورې کوله چې دا ځان له خپل یو څه نوي روایات هم لري راوړي د ناستې پاستې دا هر څه د بل چا د طرز مطابق راوړي نه کې زموږ سوسایټي خپل نیچرل څنګه مخکې تللی شي د دغې بل یو سیاسي اړخ ته راځو د ایجوکیشن نه قام ګونګ شي زه مثال درکړم یو مور ده زوی یې ورک دی آیا په عدالت کې خو زموږ خپله ژبه نه ده اف آی آر چېرته به کوي نه پې پوهېږي هم په دې خبره بیا به هلته خبره څنګه کوي نه شي کولی قام ګونګ شي مونږ په هېڅ پوهېږو نه که په ټي وي څوک راته لګې وي ټلویزیون باندې څومره چینلې وي که په ریډیو وي د بلې ژبې وي نو زما د وطن خلک خو د دنیا د حالات نه هم نه دي خبر د دنیا د سیاست نه هم نه دي خبر د دنیا د یو طرز نه دي خبر عام اولسونه یادوم زه یوازې یو مخصوصه طبقه چې تعلیم یې کړی دغه نه عام اولسونو پوهه په مخ نه ځي سیاسي طرز نه دی بیا دوی اظهار نشي کولی یو ډرایور دی اوس ډرایور زما د وطن ډېره لویه طبقه ده دکانداران دي ډېره لویه طبقه ده مزدوران دي بسکش ډېره لویه طبقه ده زما د وطن هغه ریپرزنټیشن نشي کولی هغه غریبان لوی احتجاج وکړي لوی ژباور انسان وي خو چې را مخکې کوئ زه نشم غږېدلی ولې چینل ته به په اردو غږېږي تقریر به په اردو کوي ډي سي سره به په اردو خبرې کوي ګونګ شو یو پوره نمایندګي ګونګه شوله اوس بیا د بل نه متاثر شوی انسان به مخکې راځي هغه به په ډېر ډیپلوماټیکل انداز زما د وطن هغه شجاع د رګونو مینه څه چې ډېره کلکه خبره کوي هغه به ورته نرمه واپسته کړي بیا به دلته د کامپرومایز شو نو محترمو سیاسي لحاظ سره یې دغې بل نقصان دا دی چې ستا په خاوره د خپلې ژبې اقتدار نه وي نو ته په اصطلاحاتو نه پوهېږې اصطلاحات معنا اسلامي بایچاره په دې نامه باندې یو استعمار به موږ راته پلی دی چې دا ومنه معنا هر څه د خپل اصطلاحات استعمال کړي ته پې پوهېږې نه بیا بیا چې هر چا په هغه باندې روان کړلې اصطلاحات د ده دي چوکاټ د ده دی د ظلم نه خلاصېدل هم احکام ته ګران وي ولې که چیرې
دلته د خپلې ژبې خلک وي څوک ظلم وکړي یا دی ظلم کوي زه د ده سره په خبره پوهېدلی شم څه نا څه طریقه سره یو انسان کنوینس کېدلی شي چې یاره دا داسې نه ده داسې ده خو چې بله ژبه شي ته صحیح اظهار نشي کولی مظلومیت نه پیدا کېږي مظلومیت څوک پوهولی نشي ریپریزنټیشن وبیل شي دا چې موږ وایو چې پارلمان کې پلانکي بیان مو که پلانکي وکړو ډېره محدوده طبقه ده چې هغه پرې پوهېږي په دې ستا کلیوال خلک چې ما یاد کړ چې هغه یا ریړې لګولې ده یا دکاندار دی یا دی بل څه دا په دې نه پوهېږي چې دا چا څه ویلي دي چا څه نه دي ویلي هغه بس که چا څوک مخته راغی یعنې هغه خاورې چې خرڅېږي ځمکه نو لیکلي وي چې پهلې آئیں پهلې پائیں زما د کام یو کلي ته که څوک ړومبې ورغی دا د هغې شول نو ژبه د کام پیژندګري ده زه که چیرې په ډېر د دنیا په بل کونج کې هم روان یم اچانک مې د خپلې ژبې یوه جمله واورېدله ما ته اندازه ولګېده چې دلته مې یو ورور شته پیژندګري ده دا زما د وطن دا زما د ولسونو ژبه کې خلک د یو بل سره کنټیکټ کوي پې پوهېږي سره دلته خبره وشوه د روزګار چې روزګار په خپله ژبه کې خلک یې د اثراتو نه دي خبر چې د بل وطن انسان راغی او هغه ټول دوکانونه لیدل چې په دې د پښتو ژبې لیک کړی دی تاسو یقین ومنئ د ده په زړه کې د نه یره پیدا کېږي دلته څه خپلوالي نه محسوس کوي دی د خپلې ژبې کې روزګار مزاحمت دی په خپله ژبه کې روزګار چې کوم دی دا د پردو خلاف لویه منصوبه ده چې موږ پرې جوړوو دا پرېشر جوړوي په پردو خلکو که ته د ده په ژبه کې ورته ولیکې دی وایي چې که دا خوښ دی راته تسلیم دي کم سے کم د دوکانونو دروازې خو چې نه کو تسلیم نو لہذا بیا هم دا خبره کومه د چا نه غواړئ ژبه په کوم طرز یې غواړئ هر طرز ورته خپل کا ستا ژبه به هم دغسې خواره وي ژبه خپلواکو قانونو ساتلې ده غلامو نه ده ساتلې دا تاریخ دی که تاریخ نه منئ انکار ځنې کوئ بیا ما وویل چې هغه کتاب او دلیل راوړئ چې زه یې هم ولرم بیا د دنیا یو غلام کام ده ژبه اقتدار دی ګوره پیرنګی پیرنګي ژبه ډېره استعمالېږي ولې ده په ډېرو ملکونو باندې اقتدار کوي ژبه ډایرکټ قبضه ده چې تا پردۍ ژبه زده کوې ضرورت ورته محسوس کوې پوه شوې چې ما قبضه شوې ده هغه فکري لحاظ سره ښه ده هغه اقتصادي لحاظ سره کېدی شي هغه سیاسي لحاظ سره کېدی شي نو لہذا خپله ژبه ژوندۍ ساتل په دوه طرز کولی شو یو دا چې خپل کمای نه وکړو لکه ملګرو یې چې په اهمیت باندې خبره وکړه چې موږ خپله ژبه خپله سره ووایو دوم دا چې موږ مزاحمت وکړو د خپلې خاورې د واک لپاره ډېر پوهدانه نه یاره که خپل واک وایي د خپلې ژبې لپاره به مو دومره پوهان کېنولي وایي دومره غم وکړي چې د ډېره په مخ وړي وایي خو دا په پردیپالو په بلواک او په زورواک سیستم کې نه کېږي پاتې شول د دغې ملک خبره ګرانو محترمو ملک ډېر مقدس نام دی د غونډاګردۍ قبضې ته ملک څوک نشي ویلی ملک د قانونو د ولسونو د تحفظ دپاره یو لویه اداره ده د قانون د لوټلو د ځپلو و غونډهګردانو دهشتګردانو ته هیڅکله داسې اصطلاحات استعمالېدلی نشي خو البته سیاست او هر څه د دوی په لاس کې دي دوی ښه اصطلاحات د ځان دپاره استعمال کړي دي او بعد یې ټوله زموږ دپاره وایي اسلامي جمهوري پاکستان تاسو د خدای وایي دا اسلامي دی دا جمهوري دی خو اصطلاحات دي ځان له یې ټول ښه اصطلاحات استعمال کړي دي او زموږ په شان شریف خلک
په وطن مین خلک هغه دار همدا یا د راینډي دا یا سعید هر ځای ایجنټ دی چې د بدنامۍ هره طریقه د هغه ټول دي پکې او د دوی په شان بدکرداره د دوی په شان یعنی او ذلیل او رذیل خلک ظالم خلک او جابر خلک هغه بیا د لویو لویو لټوبونو سره مخ دي نو داسې طرز ته موږ نشو ویلی چې کوم چلیږي خدای دې وکړي چې موږ کې د مزاحمت ماده پیدا شي زه دلته ټول تقریبا زموږ د فکر ملګري ولاړ دي ناست دي په دې حال کې خوشحال یم په دې ملګرو باندې ډېر د خدای نه چې که څه هم دا ملګري دومره تکړه دي چې که هر څه دوی ته مخته راتلل ټیټېږي نه ما ته خلک وایي ته سخته خبرې کوې دا خبره ډېرې کوي ډېر دې ستا موقف کلک دی زه ورته وایم که زما په شان پیاوړي ملګري ستا په څنګ کې کېناستل نو دا خبرې به هم ډېرې وړوکې درته وښکاري ته به وایې چې که ټوله دنیا ته مې یو چلنج ورکړی وای خو البته کلک دریځ دپاره د هېچا مدد نه دی پکار د تکړه ملګرو ملګرتیا پکار ده ها که مفاد پرست خلک دې په څنګ کې ګرځوې نو هغه خپل مفادونو دپاره ډېرې یېرې لري هغې په منځ کې بیا ډېره مشکله ده چې ته خپل مزاحمت اوږد پالې یا بیخي کولی شي